بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. دې صورت ته مطففین صورت دی ځکه چې په ناب طور کې د کمی کوونکو تذکره په دې صورت کې ده. دا صورت مکی دی یا مدنی دی؟ د اختلاف د علماء سره بعض علماوی دا مکی دی او بعض علماوی دا مدنی صورت دی. دا صورت په اعتبار ترتیب قرآنی سره 3 اتیایم دی، نازلېدو په آیات سره 6 اتیایم دی. په دې صورت کې یو رکوع 6 آیاتونه دي. مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت کې د اعمال او جزا ذکر شو، په دې صورت کې د اعمال او جزا ذکر کیږي. یا په مخکې صورت کې ذکر د فریقین او چې د نیکانو انجام او د بدانو انجام سره، په دې صورت کې ذکر د فریقین او چې د نیکانو او د بدانو انجام بسی. الله جل شانو په دې صورت کې د ناب طول کمی کوونکو نتیجه ذکر کوي چې د شعیب علیه السلام هغه قوم مخکې تیر شوي هم دي. او بیا د دې عقیده ذکر کوي د قیامت په باره کې. دی دا ګمان نه کوي چې قیامت به راځي. بیا د فاجرانو د روح د وتلو ځای چې سجین د اومې ځمکې لاندې یو مقام دی، او د نیکانو خلقو د روحونو د اوسېدو ځای چې هغه علیین دي، چې هغه د نیکانو خلقو د اوسېدو د روحونو روح چې د انسان نه وځي، نو که دا انسان نیک وي روح یا علیین ته لاړ شي، اوم اسمان نه بر یو ځای دی، او یا سجین ته لاړ شي. بیا علما په دې کې دوه ډلې دي. بعض علما وایي چې دا روح هلته لاړ شي، اندراج یا رجسټر کې وشي، هغې نه بعد واپس د قبر والا بدن ته راځي. او بعض علما وایي چې نه هملته پاتې شي، صرف د روح د دې بدن سره دومره تعلق قایم شي چې دی په دې قبر کې په دې باندې ژوندي وي، عذاب او راحت کې روح او بدن دواړه شامل وي. بیا د دې علیین حال بیانې چې علیین کم ځای دی، د نیکانو خلقو نعمتونه ذکر کیږي چې دې باندې په جنت کې کم حال وي، او جنت کې به دې تذکرو دپاره څه ملاویږي. او بیا په دنیا کې چې د کافرانو په دې صحابه کرام پسې خندا کړې ده، د دغه کافران انجام ذکر کیږي چې دا کافران به د مسلمانانو وړاندې وي، او په قیامت کې به جنت کې به د مسلمانان په دې کافرانو پسې خاندي، او دا کافران په هغې باندې خفه کیږي. نو فرمایي ویل للمطففین، هلاکت دی د ناب طول کمی کوونکو لپاره، الذین کسان د پاره دفتار ورکړي چې پیمانه اخلي علی الناس د خلقنا یستوفون پورا اخلي، و اذا کالو ما کله چې دی پیمانه ورکړي خلق ته وزن، بیا خلقنا خلق ته وزن ورکړي او سرون دی بیا کمی کوي. الا یظن ایدی ګمان نه کوي لکنهم وظن، دا کسان چې یقینا دی ورپورته کولی شي دی راځي په ورځ قیامت. یوم پاورت باندې یقوم الناس لرب العالمین، چې خلق ودرېږي رب العالمین ته وړاندې. کلا یقینا ان کتاب الفجار لفی سجین، عمل نامې د فاجران په سجین کې، وما ادراک ما سجین، او تا ته څه پته چې سجین صحیح کتاب مرقوم، دا یو لیکل شوی کتاب دی. هلاکت دی په عمل په ورځ المکذبین، تکذیب کوونکو لپاره الذین کسان یکذبون بیوم الدین، چې تکذیب کوي د قیامت. وما یکذب به الا کل معتد اثیم، تکذیب کوي د قیامت مگر هر جاتی کوونکی ګناهګار. اذا تتلى علی آیاتنا، هر کله چې ولوستل شي په دې کافر باندې آیاتنا، قال اساطیر الاولین، نو دوی د پخوانو خلقو قصې دي. کلا یقینا بل ران علی قلوبهم، بلکې مور لګو کله هرگز دا سینه دا چې دا قصې دي، بلکې مور لګو درې دي علی قلوب پزړو د دې باندې ما کان شو دا څه چې دی کوي. کلا یقینا انهم عن ربهم یومئذ، یقینا دي د خپل لب د دیدار نه په دا ورځ باندې محجوبون دي، په پردو کې بل کړي شي. ثم انهم لصالحون، یقینا دي داخلي جهنم ته. ثم يقال هذا الذي كنتم به تدعون، یا به ویل شي دي ته چې دا ورځ چې تاسو به تکذیب کوئ. کلا یقینا ان کتاب الابرار لفی علیین، عمل نامې د روح د نیکانو خلق دا په علیین کې، ما ادراک ما علیون، تا د ثبت علیون څه مقام دی. کتاب مرقوم، یا یو کتاب لیکل شوی یشهده المقربون، چې حاضرېږي به دې ته مقرب فرښتې. ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکانو په نعمتونو کې الله راکړي، زونه په تختونو باندې به ناست وي، بېرته به ګوري. تعرف فی وجوههم نضرة النعیم، ته به پېژنې په مخونو د دې نیکانو خلقو کې تازګي د نعمتونو. یسقون من رحیق مختوم، دې باندې بس کولی شي دا خالص شراب چې په هغې باندې مهر لګولی شي. ختام مسک، چې د هغې مهر به د مشک وي. وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون، په دې نعمت کې پکار چې شوق ساتونکي شوق پکار دی شوق کوونکو لپاره. مزاج من تسلیم، د دې سره به ګډوډ وي، د دې
خالص شراب سرا تسنیم ابو عینا دا یو چینا دا یشرب بیا المقربون چیز کی بادی رزدی خرب ان الذين اجرموا یقینا کسان چې مجرمان دي کافران كانوا من الذين امنوا يضحكون دی بود په دنیا کې چې مؤمنان پسې بدوی خندل و اذا مروا بهم يتغامزون کتب دی مؤمنان باندې ته دی بل ته بستر گواري و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكنا کړه چې واپس شول په حال ته خوشحال واپس کېدل بدی په خوشاله سره و اذا او ورکړه چې پیومني قالوا ان هؤلاء لضالون یقینا داخله شي خامخات دي گمراهي فمارجو عليهم حافظ او حال دا چې موږ نو لګل شي په دې باندې حفاظت کوونکی یعنی دا کافران چې مسلمانانو پس دا خبرې کوي حقیقت کې دا مسلمانان خو به دې کافرانو باندې محافظین او نگرانان نو مقرر فاليوم الذين امنوا پسنو کسان چې مؤمنان دي من کفار کافرانو پس حقون دي بخاندي هل لا ينظرون تختون باندې بدینا چې ورته هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدل ورکړي شي هغه کسان کافران ته ما دا وسکانو یفعلون چې دی وکول چې دنیا کې دین کارونه دي کې عادي ته بدل ملو شي نو یقینا دي کافران ته خپل عمل مطابق بدل